السلام علیکم. نوم پرېوتل د منې یو ملګري بار غوښتنه کوله او دا ویډیو په ځکه کومه چې دا اسلام کې نشته. لکه موږ پیریان یادونه بعضې ځای کې موږ وایو چې اسلام مني اسلام نه مني، نو دا څیزونه چې کوم دي دا زموږ په اسلام کې نوم پرېوتل نشته. نو په دې باندې دا ویډیو ځکه کوم او زه د هغه فرمایش به پوره شي. دا ورونو خیبر پښتونخوا کې د پاکستان په ټوټل مطلب چې کوم بیکوړ علاقې دي، په انډیا کې، افغانستان کې، سریلانکا کې، ټول دنیا کې ځای په ځای، خصوصا په هغه ځای کې چې کوم ځای کې تعلیم یا میډیکل ساينس کوم ځای ته ځان پوره نه دی رسولی یا چا حاصل کړی نه دی. په اوورال ټول دنیا کې د دې ځای په ځای د ترقي یافته ملکونو نه علاوه دا څیز مشهور دی چې نوم پرېوتل دي، او بیا د هر مذهب والا او د هر طبقې والا دم د روحاني علاج په طریقه سره اټیچ دی، که نه هغه بلې طریقې سره اټیچ دی، نو هغوی بیا د دې څه حل مروباسي چې دا نوم پرېوتل دي او دا ځای له راځي. خو اوس موږ به حقیقت ته ګورو، WHO ورلډ هیلث ارګنایزیشن هغې ته به ګورو، او چې کوم د ورلډ ګیسټروانټرالوجسټ د هغوی کوم اسوسییشن دی هغې ته به ګورو چې هغوی د دې باره کې څه وایي. تاسو به ورونه اول په دې باندې ځان پوه کړئ. د خیره سره ما خو مخکې دا 2-3 پورې د اناټمي سازه کړې یم، د ګراس غوندې د مارکر اناټمي ده، چېرې زموږ په وجود کې کوم څیز په کوم ځای کې پروت دی. زموږ دا د خوراک نالۍ د سیره کوزه شوې ده، دې ځای کې معده راغلې ده، د معدې نه بیا دې ځای کې نرۍ کولمه شروع شوې ده. هغې خو نومونه به تاسو ته بار ویلي دي. دې ځای پورې څه ځای پورې نرۍ کولمه ده، مطلب څه په 4 فوټ کې تقسیم کړې ده، څه بیا 7-8-9 فوټ ده، خو دا اورال تر دې ځای پورې دا 26 یا 28 فوټ پورې کولمه ده. د دې ځای نه به دې خواته غټه کولمه شروع شوې ده. په دې غټه کولمه کې بیا چې کله دې ځای کې زموږ هاضمه چې ده دا په دې نرۍ کولمه کې کېږي، او چې کله کوم غیر هضم شده یا نیم هضم شده خوراک نو هغه دې غټې کولمې ته راوړي، او په دې کې بیا ګیس جوړېدل شروع شي. دا غټه کولمه دې خواته راغلې ده، بیا دې خواته راغلې، بیا لاندې راکوزه شوې ده، او بیا دې خواته راغلې، بیا د اس په شکل کې لاندې تللې ده. هر ځای کې ورته خپل نومونه ورکړل شوي دي. دې ګس طرف ته په دې ځای کې سپلین ویلی کېږي، که سږی ورته ویلی کېږي. سپلین پروت دی. په ملیریا کې عموما دا غټیږي، په کینسر کې عموما دا غټیږي، د ټي بي یا په خطرناکو بیمارو کې دا عموما غټیږي، او په عموما نارمل زندګي کې نارمل فزیولوژي کې چې کله زمونږ د سری خلیو ژوند برابر شي نو په دې ځای ته وجود راوړي، او په دې ځای کې د هغې نه هغه اکټیو چې کوم د کار څیزونه هغه په دې ځای کې بار شي. زمونږ د دفاعي نظام خلیو هم په دې ځای کې جوړېږي. دې ته سپلین ویل کېږي. دا زمونږ په دې ایریا کې پروت دی، د دې معدې نه ګس طرف ته، بیا د دې معدې نه ښي طرف ته په دې ځای کې اینه پرته ده. زمونږ دې ځای کې بره سینه ده، دې ځای کې اینه پرته ده، خوا کې اوس لاندې دې ځای کې تریخی پروت دی، او په دې ځای کې پنکریاز یا لبلبه پرته ده. د دې معدې نه معمولي غوندې لکۍ مخې ته اوښتې ده. اوس بعضې انسان ته زړه کچه کچه کېږي، زړه ورته کچه کچه کېږي، خوراک پرې بوج کېږي، یا یې خېټه پړسېدلې وي او تکاوټ محسوسوي. نو عموما موږ خلک وایو یاره نوم پرېوتی دی. هغه چې بیا متعلقه کس له لاړ شي چې کوم د دې ماهر وي نو هغې په ځمکه باندې سملي او ورته ووایي چې راته خپې راغونډې کړه یا خپې اوږدې کړه، نو هغه ورته په دې زمانې ګوته کړي، د دې نامه په دې منځ باندې او مالش یې کړي. 4-5 پیرې یا 10 پیرې یا 15 پیرې په دې خېټه ولې لاندې لاس ووهي، او بیا ورته ووایي یاره ته ستوماني وباسه، خپې وغځوه یا لاس وغځوه، یا داسې مطلب څه اکسرسایز ول هغه ورکړي، یو منټ دپاره یا 2 پیرو دپاره 3 پیرو دپاره، او هغه چې هغه وکړي هغه یاره طبیعت مې ښه شو. اوس په دې کې چل څه وي، دا نوم بې ځای کېږي که نه بې ځای کېږي. نوم زموږ چې کوم ناف دی نو دا زموږ ډایجسټیو سیسټم ما ارضي ته ورساس کړی دی، او دا زموږ سرکولیټري سیسټم دی چې زموږ په وجود کې کوم اینه ګرځي، چې کوم اکسیجنیټډ بلډ دی یا کوم د اکسیجن وله وینه ده نو هغه په دې ځای باندې راغلی. مثال خبره کړو دا زړه دی، د دې ځای نه راوتې ده د ګس طرف نه، او دا یاټه ده، یو 11 لاک لینډ دی، په هغې راغلی. د دې نه بیا ځای په ځای باندې په دې سینه کې خپله شاخ بیل شوی دی، په دې ځای کې بیا خپل شاخ بیل شوی دی، لاندې ته بیا خپل شاخونه بیل شوي د یو 11 لاک په شکل کې دا لینډ راغلی دی. دې ځای کې ورته ویل کېږي یاټه، لاندې ورته بیا ویل کېږي ایلیاک آرټري، چې کوم کله خپو ته کوزو شوي دي دا آرټري کله تقسیم شوی دا بیا په 2 کې تللې ده، ښۍ خپې ته هم تللې ده او ګسې خپې ته هم تللې ده. نو هر ځای کې چې په کوم ځای باندې دا یاټه تېره شوې ده نو هر ځای کې ورته خپل نوم ورکړل شوی. لکه څنګه چې موږ په یو سړک باندې روان وو، سړک یو وي خو په یو ځای کې ورته یو کلي کې ورته یو نوم ویلی کېږي، بل کلي کې په دغه طریقه چې دا په کوم ایریا باندې تېر شوی په هغه ځای کې ورته خپل نوم ویلی کېږي. په دې ځای کې دې نوم ته ویلی کېږي امبلیکل ریجن. دې منځ ته زموږ چې کوم نوم دی دې ته ویل کېږي امبلیکل ریجن. چې کله دا یاټه په دې ځای باندې تېرېږي نو چې کله سړی دم کوي نو په دې ځای ورته کلک زور وکړي او سړی سملي، چې کله په دې باندې زور وکړي نو د یاټه دا ترپه کې وهي، دا چل کوي. نو که موږ د خپل لاس په دې ځای باندې راونسو په دې ځای کې ګوتې کېږدو نو دې ځای کې نبض دی زموږ کې خلمې وکړي، او دغه نبض د زړه دالکن چې کوم دی چې کله کومه اکسیجنیټډ بلډ دی یا د زړه نه چې کومه اینه روانه ده د هغې پرېشر زیات وي، د څه رګونه داسې دي چې هغه واپس اینه وړي نو په هغې کې پرېشر انتهایي کم وي، او چې سره روان وي کومه کې ظاهره خبره چې په هغې کې پرېشر زیات وي. نو د یاټه څنګه چې زموږ په دې ځای کې نبض ټوپ وي نو په دغه طریقه په دې یاټه کې په دې ځای کې نبض ټوپ وي. بلکې اورال که تاسو د الله تعالی ته وساتئ چې چا د ګردو مریض لیدلی وي او هغه ته په دې ځای کې ډاکټران سسټنټ غوندې پاس کړي نو که تاسو په هغې باندې لاس کېښود نو هغه مکمل سړی کېږي. دغه انسان نه د انسان ایره وشي، د صحتمند انسان چې یا الله دا تا څنګه دا سیسټم د څونه خاموشه ځای کړی دی چې ډاکټران پکې کله ګوتې ووایي نو په دې ځای کې یو معمولي غوندې آرټري پکې ولګي آرټیفیشل، او چې کله انسان تاسو چېرته هغې له ګوتې وراوړئ نو دا مکمل سړی کېږي، ته ګاډه سټارټ دی. نو چې کله انسان څوک دموي نو دا د ځمکې د پاسه سملي، او چې د ځمکې د پاسه سملي په دې ځای ولک لک زور وکړي، کلک زور. نو چې کله هغه انسان په خپله باندې یو خو په دې کې میډیکل ساینس وایي چې کوم ګیسټروانټرالوجسټ اسوسییشن دی چې په دې کې 2 راځي دي. یو خو دغه سړي په دغه وخت کې خپل د زړه رفتار ته خیال وي، خپلو اعصابو ته خیال وي چې دی به اوس ماته څه وایي، آیا زما دا رګ ځای له راځي او که نه راځي. چې کله په ده باندې د زړه دړکن اټومیټک سیوا کېږي د دې چل سره، دغه وخت کې د انسان فوکس هم په دغه ځای باندې وي د خپل نوم باندې. نو چې کله سړی په دې ځای باندې زور وکړي نو هغه یاره ستا نوم خپل ځای له راغی. نو نوم د ځای نه اوس نوم څه شی دی،
دا خو غالبا چې ما مخکې امساس کړی مو لکه دا بچي دانه دپاره څکه نو په دې کې پلاسنټا اټیچ ده او د دې ځای نه رګ راوتی دی او په دې ځای کې ماشوم پروت دی او په هغه ماشوم د نوم ته دغه رګ راغلی دی او په دې کې بیا دننه 3 رګونه دي کله د پیدایش نه وروسته دا په دې زمانې ډاکټران کټ کړي یا کور کې څوک کټ کړي نو دا دننه طرف چې د ماشوم دې طرف ته چې کومه اټري وي کومه راغلي وي دا په خپل ځای باندې ایسته وچه شي نو چې کله ډاکټران دا کټ کړي نو په دې خېټه کې چې د دې ځای پورې کومه سپلۍ راغلې ده دا ځای ایسته وچ شي لکه زمونږ پرسته ماشوم چې څنګه غټېږي دا ځای نه وچ شي د دې اهمیت مکمل ختم شي هسې یو پټ پاتې شي لیګامنټ ورته ویلی کېږي نو دا نوم چې بره کوم صورت زمونږ ته ښکاري یا زمونږ په دې زمانې دا کم سکار چې کوم دی د دې نه څه فنکشن شته دا صرف یو نښه ده چې په دې ځای باندې د انسان ته سپلۍ ورکړلی شوي وي هغه کې د هر څه سپلۍ وه نو ظاهره خبره چې هغه د وینې سپلۍ ده نو څو پورې چې د نوم د پرېوتو خبره ده نو دې ته میډیکل ساینس دا اچولی دی په فنکشنل ډسپیپسیا کې او هغوی وایي چې میبي چې دا فنکشنل ډسپیپسیا وي او هغوی بیا وجه هم دا لټوي چې کله انسان هغوی وایي چې کله څوک دم کوي یا هر څه چې وي لکه دا څیز چې دی دا په هندوستان کې هم دی دا په افریقا کې هم دی نو هغوی خو دم هم زموږ نه دم خو زموږ کار دی نو ټیک شو موږ خو دموي زموږ د تخریلیف میلاویږي نو هغوی ته په کومه طریقه باندې میلاویږي نو هغوی بیا دا وایي چې انسان په دوی باندې ښکته رسیلاس راکاږي او دې ته کله ډسپیپسیا وي نو د ده په خېټه کې ګیس وي نو هغه ګیس د ده په ښکته باندې روان شي هغه ګیس د ده په ښکته باندې روان شي او چې بیا کله انسان ته وایي چېرته 2-3 پیره د خپې وخوځوه یا ستوماني وباسه نو هغه ګیس د ده د وجود نه خارج شي او انسان ته د هغه مالش په وجه باندې سریلیت میلاو شي همدقې ته ویلی کېږي موږ ورته نوم پرېوتلی وایو خو دا څیز بیسیکلي چې کوم تاسو ته ما ویلې چې دا په طریقه یافته ملکونو کې نشته دا صرف په سعودي عرب کې هم دی او د هر علاقې خپل مذهب والا د هر علاقې چې خپل طبيبان دي هغه په خپل طریقو سره ډیل کوي خو عموما دا د پسمانده خلکو بیماری ده طریقه یافته ملکونه او چې کوم تعلیم یافته خلک دي د هغوی دپاره نوم پرېوتل نشته خو غرض مې د خبره دا دی یو ورور بار غوښتنه کړې وه چې دا ډسپیپسیا وشي فنکشنل ډسپیپسیا په فنکشنل ډسپیپسیا کې په دې ځای کې ګیس سیوا شي چې کله ګیس سیوا شي نو انسان تړم کچه کېږي هغه په ځان باندې خوراک ډېر کړی وي او چې کله څوک دی دموي نو په دې وله د لاس د سرور وښکته راکاږي کې خیل مو کړی دغه لاس د راښکلو سره په دې کې چې دا ګیس دا لاندې روان شي او چې کله لاندې روان شي ظاهره خبره ده چې د خپل ټول پلازما باندې کله وځي نو بس انسان یې زما طبیعت ښه شو اصل کې کمال دا نه وي چې لګي نوم خپل ځای راغی اصل کې کمال دا وي چې د مالش شره ګیس د کلمونه اوت او انسان یې چېرته ایزي پیل کوم چېرته چې هم الله تعالی مو راته روغ جوړ او خوشحاله لره